محبوب صاحب زموږ داسې استاد دی چې کله ما پي ایچ ډي کوله نو محبوب صاحب ته ما چې یو چپټر ولیکو دوی ته به مې حواله کړو دوی به په هغې کې ما ته کمی کوتاهۍ وښودې او بیا به راته وایي چې خپله خوښه یې ده که ټیکې او که دی ټیکې خو ما درته وښودې نو دغسې د غني خان په باره کې زه وایم غني خان صوفي دی او دوی وایي نه دی نو د دوی خبره زه منم خو زما خبره هم دوی مني ځکه چې غني بابا چې دی بابا به موږ په دې وجه وایو چې مشر دی زموږ د نیکه په عمر کې و که نه ستاسو خو د پلار په عمر کې و زموږ د نیکه په عمر کې و نو موږ بله دا ده چې د پښتانه چې دي هغه چې څوک د دې قابل شي چې درناوی وشي نو بس وایي ورته خلک نو دا اجازت سر راکوي چې بابا به ورته وایو اجازت به سر راکړي اجازت یې ملاو بله چې دا ده چې دوی وی چې یاره غني خان صوفي نه دی که نه زما خیال دا دی دوی په خپله په خپلو خبرو کې ډېر څیزونه حوالې په خپله ورکړې نو غني خان صوفي دی خو موږ ورته ملامتي صوفي ویلی شو ملامتي صوفي ورته ویلی شو نو دا ده چې بل سر یو بله خبره وکړه د چونکې چنانچې ده د صدر په خبرو باندې څوک تبصرې نه کوي خو زموږ محبوب استاذ ده نو د هغې په خبرو کې موږ اجازت راکړی چې پکې خبرې کولی شي چونکې چنانچې خبره چې دې وکړه دا بالکل ټیک وایي بالکل ډېر ټکي داسې دي چې هغه په کار ده چې موږ نه استعمالولی د هغې وجه دا ده چې زموږ په نصاب کې پښتو نشته چې نصاب کې پښتو وایو دا مسلې به نه وي موږ چونکې په نورو ژبو کې سبق وایو نو د دې وجې نه دا مسلې راغلي دي نو دا چونکې چنانچې به خامخا راځي او دا خو استاذ دی سر نو هغه به خامخا دغه محسوسوي مسلې زما خیال دی چې حل شوې خو دا ده چې زموږ د بشر کوربه خبرې پاتې دي بشر کوربه چې دی زموږ موجود دی د خیبر پښتونخوا کلچر اینڈ ټورزم اتھارټي مینیجر مارکیټینګ اینڈ کلچر جناب ستاسو پیژندلی نوم دا یې دومره پیژندګلي نه ده دا اصلي پیژندګلي چې ده نو هغه ښایسته غږ دی ښایسته هنر دی زموږ ډېر لوی فنکار همایون خان هغې ته خواست دی چې د مېلمنو شکریه ادا کړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټول ناول خو سره ستاسو د ټولو مېلمنو ډېره مننه ډاکټر صاحبان پروفیسر صاحبان کوم چې د مېلمستیا له راله د ستاینې له راله د پیرزمنې له راله د لرې لرې نه راله دا د اباسین صاحب په سرپرستۍ کې د هغوی په موجودګۍ کې ډېره مینه وه ستاسو چې د غني خان په دې ژوند هر اړخ باندې تاسو کوم رڼا واچوله زه مننه کوم د اباسین صاحب چې هغوی همیشه موږ ته د پښتو په دې ښایست کې زیاتوالی اچولی دی زموږ سرپرستي کوي رهنمایي کوي زموږ لاره سیده کوي ډېر وخت مو نه اخلم خو ناست ټول میلمانه سپیشلی پروفیسر صاحبان او زنانه چې څومره دي ډاکټر صاحبان ټولو ته ډېره مینه مننه احترامات د ژورو فلسفونه دا یو سوچ دی فکر دی چې په راتلونکي وخت کې د ټولو شاعرانو د لیټریچر د ادب سره تړون چې څومره خلک دي د هغوی په ژوند باندې چې کوم ژوندي دي د هغوی او چې کوم زموږ نه تللي دي د هغوی په چې کوم کار کړی دی د ادب کې خدمت یې کړی دی په هغې باندې رڼا واچو دا محفل به تش ته دې دپاره نه وي چې موږ خبرې وکړو موږ لاړو خواهش مو دا دی چې دا څومره خبرې موږ وکړې دا ثبت شي دا نوټ شي دا د مقالو د کتاب په شکل کې موږ پرنټ کړو د خیره سره چې راتلونکي جنریشنز ته د غني خان په حواله چې کوم ستاسو ښایست یا فکر نظر دی هغه هغوی ته وړاندې شي او تش دا نه چې د هغه شاعري د هغه سوچ د هغه فکر د هغه فلسفه هغه د خلکو ته وړاندې شي زه یو ځل بیا ډېره مننه کوم د باچا خان یونیورسټۍ ډاکټر کامران صاحب د هغوی ټول فیکلټي اباسین صاحب یو ځل بیا مننه چې دومره ښایسته مشران یې موږ ته راوسته ډاکټر مغموم صاحب دلې دا څومره خلک چې راغلي دا زموږ هم مشران دي د دې خاورې خدمتګاران هم دي او د دې خاورې ستوري دي د خیره سره موږ غواړو چې ستاسو په هکله هم بیا اباسین صاحب په دې کې زموږ ډېره مرسته وکړي موږ داسې ښایسته محفل را جوړې کړو چې په دې ځای کې یا په پېښور کې یا په ټولو صوبه کې د ادب په هکله څه نسل ژوند پکې برقرار وي ټول فنکاران هنرمندان میډیا مرستیالیان او سپیشلی ندیم ټکر صاحب ستاسو په ډېره منډه ترډه باندې ډېر زیات په کوشش باندې سره د ټول ټیم د میډم عایشه او د ټولو ملګرو ډېره مننه ډېره مینه چې په دومره لږه موده کې تاسو دا محفل را جوړ کړو خواهش لرم چې بل ځل بیا د غني خان یا د نورو پرسنالټیز په هکله کله محفل را جوړو د اباسین صاحب د دې مشرانو پکې بیا داسې
پوینټس واخلو داسې مینه ترې واخلو چې هغه نور هم ښایسته شي په لنډو وختونو کې خو همداسې کیدی شي خو بیا دې کې چې د خیره څخه موږ د دې نه ښایسته غونډې را جوړې کړو زه ډېره مننه کوم ستاسو د ټولو ډېره مهرباني او د ډاکټر صمد صاحب هم ډېره مننه چې موږ ته دا ځای راکړو د آرکیولوجي ډپارټمنټ ډایرکټر دی د هغه په مرسته باندې هم موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې راتلونکي وخت کې کله هم دا ځای زموږ په کار وي نو د صوفي موسیقۍ په هکله هم د ادب په هکله هم او د کلتور په هکله هم چې څه هلې ځلې په هغې کې به د خیره څه موږ د خیبر پښتونخوا کلچر اینډ ټوریزم اتھارټي نه ستاسو مرستیال د خیره صاحب یو جهان مننه کوم. تھینک یو ویری مچ.